بسم الله الرحمن الرحيم. الله رسول دعا وکړه ولی الله تدا اسلام شایسته کا عزتمن کا منور کا زورور کا طاقتور کا پچا باندې یا په ابو جیل باندې یا په حضرت عمر فاروق باندې دا دعا پیغمبر علی السلام وکړه چې وکړه په سحار باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رالی ایمان راوړي اسلام راوړي چې ایمان او اسلام راوړي تقریبا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د 20 کالو د پیغمبر علی السلام د نبوت شپږم یا اوم کالو نو چې دا ایمان راوړي د پیغمبر علی السلام سره چې ملګری ور سره ټول ناره کې الله اکبر الله اکبر یعنی په مکه کې داسې غوغاس ولا ناریس ولا خیر قبئی والعمر چې دی هغه مسلمان سو ایمان راوړي اسلام راوړي بس کافران ډیر پریشان سو چې ازمر نامتوز مر ډیر زورور ملګری ولاړی د پلارو د نیک دین چې دی هغه پرې شوی نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړي اسلام راوړي بیا پیغمبر علی السلام مبارک دعا ورته وکړه یو خد شپې دعا ورته کړې و یا الله یا خو ابو جیل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا درې شپې دا دعا وکړه په اخرنۍ شپه بیا دا دعا وکول یا الله عمر ته ایمان او اسلام ورنصیب کا سحر مسلمان سو چې مسلمان سو پیغمبر علی السلام دعا ورته وکړه اوس حضرت عمر فاروق ورته یا رسول الله مش پر حق یو کنا حق یو یعنی اسلام حق دی کنه دی ولو اسلام حق دی والمجولي په پټل منځونه کوو مجولي پښکارال منځونه نکو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څلوېښتم مسلمانو چې ایمان راوړي څلوېښتم د شپږ کاله پیغمبر علی السلام د خپل نبوت د حکمت په توګه باندې پټ کړی و کافرانو تاوان رسوي نقصان رسوي چې ایمان بچا راوړي په پټه به راوړي منځونه به په پټه کول حضرت عمر فاروق چراله اول خبره دا وکړه مش حق کنه حق یو والمش حق ول په آینده کې بزمج منځ په بیت الله شریف کې دنه کوو پیغمبر علی السلام دا خبره واورید ډیر خوشاله سلو بیا روان سلو پیغمبر علی السلام مبارک یو طرف ته دی دا رقم حضرت عمر فاروق دی حضرت حمزه دی رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام رالو حرم لره په حرم کې اذان سلو مطلب هغه د منځ اطلاس ولا خبر سلو او بیا مطلب منځ وکي دانو واحد منځلو چې پښکارا وسو برملا وسو علی الاعلام وسو دا د چا په برکت دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په برکت چې الله رب العزت ایمان او اسلام نصیب کړي جبرئیل امین علیه السلام را لې چې کله حضرت عمر فاروق ایمان راوړی ولیا رسول الله مبارکي درته وایم خیر د چیش مبارکي وای عمر مسلمان سو عمر ایمان راوړي اسلام راوړي ولیا رسول الله په اسمان کې ټول فرشتو یو بل ته مبارکي سره کولې مبارک څه پیښه ده ول عمر چې دی هغه مسلمان سو چې عمر مسلمان سو بیا هغه ولو چې بیا برملا پښکار باندې د منځونو وزانونو او عبادتونو چې دی هغه شروع سلو بیا چې خبره ده د پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي عمر چې دی عمر دا چراغ دی د چا د جنتیانو د جنت چراغ چې دی هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله حضرت عمر فاروق ایمان راوړي د هغه ورځ شیطان چې هر ځای عمر وویني دی پر خپل باندې ورشي یعنی د شیطان د املا مات سوا د کافرانو د املا مات سوا د الله رسول فرمایي چې چیرې عمر وویني شیطان پر خپل باندې ونشلي چې دا په ماڅ په سات وصول او څون عظیم شخص لاړی مؤمن سو مسلمان سو کلمه چې دا هغه وویل او بیا په حضرت عمر فاروق ډیر ملنګ او داسې ملنګ صحابي سبحان الله مشکله تاریخ نه خبر یو مجه مطلب دا کردار سنا خبر یو بس په نامه یې پیژنو چې عمر نه چې جبرئیل امین علی السلام مبارک راوړي چې پیغمبر علی السلام د تهجد پر ټیم و الله ته دعا کوي یا پرشتي یو بل ته مبارکي سره ورکې نو معمولی خبره والله کده معمولی خبره والله کده یو حضرت عمر فاروق علی ولی رسول الله زم د عمره اراده می کړی ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنسانا یا اخی من دعائک ایز ما ورور غره ما په دعا کې نه یې
ما به په دعا کې نه یې په خپلو هغه دعاګانو کې چې د قبلېدو ځای ما به یې نه. حضرت عمر فاروق فرمایي وایي چې ما ته دا ټوله دنیا را کړې وای زه دونه نه خوشحاله کېدم لکه ما ته چې محمد رسول الله وویل ته زما وروره ای زما وروره ته به څه کوې ته به ما خامخا په دعاګانو کې ما یادوې. سبحان الله. او بیا د هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور بي حفصه او پیغمبر علیه السلام مبارک ته ناسته. څومره عجبه خبره ده. په صحابو کې ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق دا د پیغمبر علیه السلام یو هم قصر دی بل هم قصر دی. په صحابو کې حضرت عثمان حضرت علی رضی الله عنه یو هم زوم دی بل هم زوم دی. عجب مقام الله رب العزت ورکړی دی. خو خیر عزیزانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر لوړ شان چې دی هغه درلودی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي زه چې کله معراج ته ولاړم نو د معراج په شپه باندې ما په جنت کې دا د بخاری او د مسلم حدیث دی ما په جنت کې یو ډېر شایسته شاندار کوټۍ بلډینګ کور محل چې دی هغه ولیدی یوه حره چې دا هغه ناسته ده. ما پوښتنه ځینې وکړه فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب. ما پوښتنه وکړه ما دا ښایسته ځای د چا دی ودا د حضرت عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فاردت ان ادخله فانظر الیه فذكرت غیرتك فقال عمر بأبي انت وامي یا رسول الله عليك اغار متفق علیه. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي عمر نو ما چې هغه کله جنت ولیدی چې ما هغه زنانه ولیده ما چې دا د حضرت عمر فاروق کور دی کوټۍ د بنګله ده ما خو زړه وغوښتې چې زه دننه ورسمه زه وګورم دا څنګه کور دی څنګه محل دی خو ستا غیرت ما ته راپه یاد شولو ستا غیرت ما لره یاد رالی ما ویل یاره نو ستا د اجازې بغیره به زه څنګه ورننوځمه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته یا رسول الله فقال عمر بأبي انت وامي زما بابا وادي دي پر تا قرباني یا رسول الله عليك اغار ما به پر تا غیرت کوي ما به تا ته وایي چې زما کور له څنګه بغیر د اجازې ورالې. دا د بخاری او د مسلم حدیث دی. څومره لوړ شان دی او څومره عظیم مقام دی چې الله رب العزت ورنصیب کړی دی. که بدبختي د هغه زما استاده چې نه مې د ده شان وپېژندی نه مې د ده کردار وپېژندی نه مې د ده تاریخ وپېژندی نه موږ ته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی صحابیت راواخله. او عجبه خبره دا د په عشره مبشرو کې دی یعنی پیغمبر علیه السلام ولسو کسانو ته د جنت خوشخبري پر روی زمین اورولې وه په هغه کې دویم سړی چې د هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه